د ټولو نه وړاندې هغې ماشومانو ته او د هغې والدینو له مبارکي ورکوم چا چې نن د قرآن کریم عظیم سعادت او عظیم اعزاز په لاس کو د دنیا په ډیګرو کې د ټولو نه لویه ډیګري د قرآن هغه ورته الله نصیب کړه په کائناتو کې د ټولو نه عظیم نعمت او دولت د قرآن کریم د زده کړې هغه ورته الله رب العالمین نصیب کو تاسو ټول د قرآن په مینه کې دلته راغلي یئ تاسو ټول د خپلو بچو په دینی مستقبل باندې غمجن یئ تاسو ټول په عالمانو مین یئ په دین مین یئ په مدرسو مین یئ په تبلیغ مین یئ د قرآن کریم سره مو محبت دی په هغې خاطر باندې مو نن دلته شرکت کړی دی او بیا لویه خوش قسمتي ده چې په دې ځای باندې مستقل د یو دیني مدرسې بنیاد کې ښودلی کېږي د خیر مرکز کولاویږي د قرآن کریم د تلاوتونو مرکز کولاویږي د الله د رحمتونو سورې قایمیږي ستاسو د کلي په فضاګانو کې به په هواګانو کې به د قرآن کریم د تلاوت انګازې خیږي د ورځې به هم وي د شپې به هم وي د تهجدو په وخت کې به هم وي په معصومو ژبو به د الله د کلام تلاوتونه کیږي دا ستاسو خوش قسمتي ده په مخ د ځمکه باندې الله رب العالمین ته د ټولو نه خوښ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ټولو نه خوښ د قرآن کریم تلاوت کوونکي دي حضرت علی رضی الله عنه په یو لاره باندې تیریږي فرمایي سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن د ماشومانو شور راوتو د جماعت نه او الته د قرآن سبق وی تلاوت کو حضرت علی رضی الله عنه خپل ولې شو او وی فرمایل والله زما دې په الله باندې قسم ان هؤلاء كانوا احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اے پدې جمعات کې د قرآن ته ناس د ماشومان چې دي زما دې په الله قسم په مخ د ځمکه نبی علیه السلام باندې ډیر ګران خلق هم دي حضرت علی رضی الله عنه فرمایل نن هغه مرکز هغه مدرسه ستاسو په خپل کلی باندې کولاویږي دا د خیر یو سلسله ده الله رب العالمین د خپل پاک کلام د پاره پاکي ژبې منتخب کړي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا زمکه ډیری وی هر زمکه الله د سجدو د پاره نه منتخب کړي محبوب او خوخ زمکه الله رب العالمین د مسجد او مدرسې د پاره قبلې په مالونو کې محبوب مالونه او پاک مالونه الله په خپل پاک قرآن او په پاک مدرسه او په پاک جماعت کې قبلې دا د الله انتخاب د بری نه کیږي خوش قسمت به هغه خلق کوم خلق چې په خپل مالونو باندې الله د دین مرکز جوړ کړي دا خلق به د دنیا نه رخصت شي مړه به شي خو د خیر مرکز کې چې کوم قائم کړی دی دا به جاری وي او د هغې ثوابونه دا به ورته قبر ته الله رسوي نو چې سل ماشومان پکې په یو وخت کې قاعدې او سپارې ته ناست وي او سبق وایي نو د سلو ژبو د قرآن د تلاوت ثواب به الله د دغې مدرسې په تعمیر کې شریک هر فرد ته نصیب کوي په ژوندانه به ورته هم نصیب کوي او پس مرګي به ورته هم الله قبر ته لیږي
دا د خیر او د رحمت او د برکت او د ثواب دا د هغې مرکز دی. کوم دولت او سرمایه چې د قرآن په زده کړه باندې صرف شي ډېره قیمتي شي.